بوټي خراب شي فرمای فسد الجسد كله دا ټوله باډۍ ورسره خراب شي فرمای الا خبردار وهي القلب فرمای خبردار اوسئ دا څه شی دی دا زړه دی اے انسانا نن تا ته نیکي خوند نه درکوي پوشه چې تا دا زړه دا غوښه خرابه شوې ده دا غوښه چې دی دا زړه دی دا خراب شوی دی که چېرته تا په جومات کې زړه لګي که چېرته عبادت تا ته خوند درکوي که چېرته ذکر تا ته خوند درکوي که چېرته ذکر مجلسونه تا ته خوند درکوي علماء حق ته خوند درکوي هغوی زیارت خوند درکوي قرآن تلاوت کې سرور ملاویږي جومات ناستې کې سرور ملاویږي د تا زړه قرآن سره مطمئن کېږي د ستا زړه ته په نعت خوانۍ سره سکون ملاویږي د ستا زړه ته په تقریر واز و نصیحت سره سکون ملاویږي چې کله تا زړه ته د الله او د الله رسول طرف ته بلنه کېږي نو تا دا زړه ټوپې وهي چې دې طرف ته لاړ شمه چې کله د مونځ وخت شي تا سره یو فکر لاحق شي کله اذان وشي تا خپې جومات طرف ته روان شي کله چې د رب رسول ذکر وشي نو تا زړه باغ باغ کېږي نو اے انسان پوه شه چې ته قدر والے الله دې تا دا زړه چې دی سالم کړی دی الله دې تا زړه ثابت کړی دی دا تا زړه پاک دی تا زړه له محبت نه ډک دی ستا په زړه کې حب دی ستا په زړه کې د الله درد دی او اے انسانه چې کله دا ټول کارونه چې کېږي خو تا زړه دې طرف ته نه راځي چې مونځ وخت شي ستا جامې ناپاکه شي چې کله مونځ وخت شي نو ته په خوب کې پروت دی چې کله د جمع وخت شي ته په کار کې لګیا یې نو اے انسانه چې کله رب طرف ته بلنه کېږي نو ستا زړه دې طرف ته نه راځي نو یاد وساته اے انسانه چې تا زړه باندې سخاوالی دی ځکه د ټول بدن ډوب دی تا ته خوند نه درکوي دل ہی ڈوبے ہیں دل ہی ترائے ہیں دل ہی ڈبوئے ہیں دل ہی ترائے ہیں دل سے دوست نہ دل سے دشمن صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عزت مندو قدر مندو نن اگورے دنیا محفلونه دي دنیا مجلسونه دي ډول وهلی کېږي چېرته بدګان غورځېږي ګډېږي نو ما عزت مند څوک هم چاته وینا نه کوي په سپیکر باندې چې راشئ څوک دا تپوس نه کوي چې دلته به ډوډۍ وي که به نه وي څومره به ټایم وي څومره به نه وي څه ټایم نه تر څه ټایم پورې به وي خو افسوس 100 کروڑ افسوس ما عزت مندو چې کله د نیکۍ محفل شي اول خو موږ مسلمان راځي نه او چې بیا راشي بیا کله ښکته شه کله بره شه کله څه وکړه کله موبایل راوباسه څه ټایم به دا ماسخوتن کېږي چې دا پروګرام ختم شي او دا سره رخصت شو اے انسانا یقینا زړه دې خاص شوی دی اے انسانا زړه دې خاص شوی دی حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الله تعالی علیه نه چا تپوس وکړو چې ګناه نه بعد څه کول پکار دي وی ګناه نه بعد جړه کول پکار دي وی که جړه چاته نه ورځي وی بیا دې جړه ول شانتي مخ جوړ کی ګناه نه بعد جړه کول پکار دي که جړه چاته نه ورځي نو د جړه ول شانتي خپل مخ ته جوړ کی وی حضور که د جړه ول شانتي خپل مخ هم نشي جوړولی بیا به څه کوي وی بیا خو دې خامخا وجاړي بیا خو دې خامخا په خپل ځان باندې وجاړي چې یا رب زه دومره نافرمانه شومه چې نه جړه راځي او نه د جړه ول په شان باندې مخ جوړولی شي نن خلک مونږ چېرته را پیدا کړو نن خلق چیرته سړی ولټوي ما عزت مندو قدر مندو دل کے تیمار ہمارا کرتا ہے دل کے تیمار ہمارا کرتا آب بیمار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگا تار ہے کیا ہونا ہے ما عزت مندو قدر مندو راشے ما عزت مندو صحابہ کرام علیہ موردان سنگ اللہ خوف والو یو صحابی حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریزگارا او دے اللہ خوف وال اکثر بے ما عزت مندو قدر مندو دا اللہ لخوفنا جړل یو ورځ دا سوچ وکړو چې زه ورشم الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم نه نیکی او د ګناه متعلق تاسو کوم په دې اراده سره
الله محبوب خواته راغی چې کله راغی الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای ادنو یا وابسه ای وابسه ما خواته نږدې راشه حضرت وابسه فرمای نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم محبت نه قربان شمه وای دا خپل زنګانونه مبارک ما ته دومره را نږدې کړو چې ما زنګانونو سره ما د خپو سره ټچ کړلو بیا ما ته فرمای ای وابسه زه تا ته ووایم چې ته ما ته څه دپاره راغلی سبحان الله اللہ خپل محبوب ته څنګه غیب و علم ورکړی اے کہ ذات پاک تو صبح دہور چشم تو بینند ما فی صدور ما عزت مندو زړه کې صحابي خبر ورته راوړه الله محبوب ورته فرمای اے زما صحابي وابسا زه تا ته وایم چې تا څه خبر راوړې ده وی قربان کدا تاسو راته وای دا خو به ډېر ښه ما عزت مندو حضرت وابسه فرمای نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ما ته فرمایي چې ته مانه د ګناه او د نیکۍ متعلق تپوس کوي بیا الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم دا درې ګوتې خپل منځ کې ملاو کړې توجه او په ما سینې باندې کېښودلې او ما ته وفرمایل ای وابسه له خپل زړه نه تپوس وکړه ما قربان څنګه له خپل زړه نه تپوس وکړو وی ای زما صحابي کله چې ته نیکي وکې او د ستا زړه خوځي را خوځي نه ستا زړه مطمئن یي نو پوه شه چې تا نیکي کار کړی دی کله چې ته یو عمل وکې ستا زړه په درزېدا باندې شي ستا زړه په جټکې وهي نو پوه شه ای زما صحابي چې تا چېرته حرام کار کړی دی ما عزتمندو قدرمندو څنګه خلکو زمونږه اولیاء الله ته الله داسې مقام ورکړی داسې یو خوف وال خلک و چې هغوی ته به دا هم پته لګېده چې دا ډوډۍ حلاله دی که حرامه ده دا چېرته په حرامې طریقې سره خو نه ده ګټلی شوې ما عزتمندو څوک حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت الله علیه فرمای حضرت حارث محاسبی یو داسې د الله ولی و چې کله به ډوډۍ ته لاس ورخ کولو نو د ده دا ګوته به پر پیدا باندې شوه د ده دا ګوته به پر پیدا باندې شوه دا به ده ته یو قسم ته نښه وه چې دا لقمه چې دی دا د حلالو نه دی دا نوړی چې دی دا د حلالو نه دی دی فرمای یو ځل زه یو کس خواته میلمه شومه زما ګوتې حرکت شروع کړو خو ما دې باوجود هم چې دا کس چې دی دا به وایي چې وګوره زه میلمه مې دی زه قدر کوم دی ما ته دا وایي فرمایي ما بیا هم زړه ته تسله ورکړله خو چې کله ما هغه نوړۍ را اوچته کړه زه خوله کې وام زما خوله کې اوړي را اوړي خو میده کېږي نه اخیر مې را واچوله او ما ورته وی چې د ستا دا روزي چې دی دا په خپل ځګي باندې ټیک نه دی نو ما عزتمند دا کله کېږي چې کله انسان دا زړه چې دی دا سلامت وي دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب نیم جاں کر دیا گناہوں نے نیم جاں کر دیا گناہوں نے مرض عصیاں سے دے شفا یا رب واسطہ میرے پیر و مرشد کا مجھ کو تو متقی بنا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما عزت مندو روایتوں کے راضی کله چې رب کائنات په خپل دست اقدس سره حضرت آدم علیه السلام جست خاکی جوړ کړو روح لعنه دا ورچولای په دې باندې یو ټیم تیر شو فرشتو داسې صورت نو کتلای فرشتے به دې جسد خاکی حضرت آدم علیه السلام دې صورت خواته آس پاس تلې راتلې او د خیستواله سره حیران به په دې وخت کې ابلیس شیطان هم فرشتو سره یو ورځ حضرت آدم علیه السلام دا جسد خاکی مبارک دی دا صورت مبارک دی دا جسم مبارک و قتلو ته ګول تاو را تاو شو فرشتو ته وای دا کم چې الله خپل خلیفہ ګرځولای دی په دې کې خود تعجب څه نشته دی تاسو څه تعجب پکې ګورئ دا خودن نه خالی دی او ځای په ځای باندې سوري دی پکې دی خالی جسم نه خو به څه ونه شي بیا یې ګس طرف ته
یوه کړکۍ وکتله ما عزت مندو دوی دا ګس طرف ته چې کومه کړکۍ د یوه خانه دی دا زړه دا ماته لطیف رباني ځای ښکاري دا یو داسې ځای دی چې دې په وجه سره دی د رب کریم د خلیفه کې د حقدار دی دا زړه یو داسې شیز خو افسوس نن موږ نوجوان څه دی نوجوان مو دا خپل زړه په عشق مجازي کې لګولی دی تا پسې منډې وه بل پسې منډې وه یاره چې ښه دم راته میلاو شو زما د خوښې واده وشي او چې کوم زمونږ مشران دي کاروباران خلک دي هغوی بیا دا خپل زړه چې دی بس کاروبار او روزګار پسې لګولی دی چې بس 24 غنټې روزګار دی 24 غنټې د نوي یو کاروبار ښه چمکاو شو ودله چې اوس بل چمکاو کمه یو کس ماته داسې وښایه چې د ویلي چې نه ما کاروبارونه خو ډېر وشول او روان دي بس له دا بعده نور کارونه نه کوم زه به چېرته کښېنم الله الله به یادوم داسې سړی به تاسو پیدا نه کړي داسې سړی نشته دی ما عزت مندو قدرمندو انسانا جون دې تیریږي زندگی دې تیریږي ما عزت مندو څه دې وکړل هغه هم یو خلکو لکه حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ خلافت چې کم و بیش 22 لاکھ مربع میل په فاصله باندې یو خلیفہ او سلطنت او دا ولې چې د دغه انسان زړه پاکو زړه یې پاکو چا چې زړه پاکي هغه کې نور ایمان وي هغه په زړه کې تکبر نه وي هغه کې عاجزي وي هغه کې جهالت نه وي علم وي هغه کې کفر نه وي هغه کې ایمان وي ناشکری نه وي بلکې د عبادتونو نور وي پکې ها ته وګوره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته الله رب کریم یوې ترقۍ له پاسه بله ترقي بلې ترقي له پاسه بله ترقي ما عزت مندو قدرمندو هغوی پاک زړونه ساتل کله چې یروشلم بیت المقدس فتح شو ما عزت مندو یو مقام جابیه ورته ویل کېږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی او په دې زنګنونو سره کېنستو دا خپل لاسونه راچوي او په دې زنګنونو باندې وهي او جاړي حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمائی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولې جاړې جړه وجه څه دی څه شی دی په څه خبرې باندې جاړې وای ما ته خپل وخت ریاد شو اے عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو وختو چې دا عمر د خطاب زوی په دې مقام جابیه باندې یو داسې وخت زه الک وم ځوان وم زما پلار ما ته 15 اوښان ودرول ما ته وی چې بچه دا په لاین باندې ودروه ما بچه 2 اوښان په لاین باندې ودرول چې دریم ته به منډه کړه او دریم به مې راوستولو خو دوو کې به یو منډه کړې وه یو وختو چې عمر 15 اوښان په لاین نشو ودرولی نن په 22 لاکھ مربع میل په فاصله باندې الله زما حکمرانی ودرولې ده دا څه شی دی دا د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د خپو د خاورو صدقه دی چې عمر ته الله دا مقام ورکړلو ما عزت مندو داسې خلقو متعلق قرآن مجید فرقان حمید کې الله رب کریم فرمائی چې دا هغه خلق دي چې دوی زړونه الله رب کریم زړونه د دوی زړونه خوښ کړي دي او هغه خلق چې کافران دي دین سمجھ طرف ته نه راځي حق لارې طرف ته نه راځي رب کریم په 9 سپاره په سوره اعراف آیت نمبر 179 کې فرمایي لهم قلوب لا يفقهون بها فرمایي زړونه شتا خو په زړه باندې پوهه نه حاصلوي فرمائی اولئک کل انعام دکا اغا خلق دی چې پشان د زناورو دی فرمائی بل هم اضلو بلکہ دال زناورو نه هم ډیر بیلاری دی اولئک هم الغافلون دکا اغا خلق دی چې غافل دی انسانا آواز وشو رب مجید طرف تا مؤذن در توے حی علی الفلاح حی علی الفلاح کامیابی طرف تراشا کامیابی طرف تراشا نن خو ته نوکرۍ د پاره منډه وهې چې دې کې د تا د دنیا کامیابی دی نن خو ته بار ملک ته ځې پیسو ګټلو د پاره چې په دې کې تا څه شی دی چې په دې کې د تا را روان وخت کامیابی دی اے انسانا تا آخرت کامیابی دے پارا لگ سوچ کڑے دے دنیا والا خو تیریگی سحر شی ماخام شی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے دستادہ عمر روان دے گرے سپینے شوے خما عزت مندو قدر مندو سمونگ جوڑ نکڑ آخرت طرف تمونگ سا حاصل نکڑ دلے مردہ دلے نہیں
दिले मुर्दा दिले नहीं इसे जिंदा कर दोबारा, दिले मुर्दा दिले नहीं इसे कर जिंदा दोबारा, यही उम्मतों के मर्ज कुन का है चारा। माइज़त मंदो, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अल्लाह रब्बे करीम फरमाई वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़तअला अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम। फरमाई अगोई खल्को पशान दे नवी कमो खल्को ची किताब वर्कड़ल शो बया पदोई बांधे फरमाई फ़तअला अलैहिमुल अमद, पदोई बांधे उम्र दराज तेर शो यो उमर तेर शो। फरमाई फ़क़सत क़ुलूबुहुम, तदे ज़ुलुना सख्त शो, ज़ुलुना सख्त शो। वल्लाह नन मंग मुसलमानो ज़ुलुना सख्त शवी दे। मुंगा जनाजे हम विनु, मुंग द ज़वानानो मरगुना हम विनु, मुंगा हादसात हम विनु। गोरु च प बम के दुमरा खलक उचत शी, प ज़लज़ला के दुमरा खलक उचत शी। खो आय अफसोस ज़मुंगा ज़ुलुनो ता दा खबर न दन न कीगी चाहे इंसान वरस बस ता हम खपे वो तड़ल शी तब हम द मर्ग प स्वरलय के सोर शे और दे सूए कब्रिस्तान तरफ तबरवान शे। तिरमिज़ी शरीफ हदीस ते अल्लामा अबू फरमाए इन्ना अबाद अन्नास अनिल्लाहिल क़ल्बुल क़ासी। फरमाई प खल्को की अल्लाह लज़ात न लरे कम खलक थी। फरमाई प खल्को के अल्लाह न लरे आगा खलक थी। फरमाई चकमो खल्को ज़ुलुना सख्त थी, ज़ुलुना सख्त थी। माइज़तमंद, क़ल्ब सख्ती में हद से बड़ा है बंदे तालिब तेरे खौफ का है, इल्तिजाए गमे मुस्तफ़ा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। हुब्बे दुनिया में दिल फंस गया है, नफ्स बदकार हावी हुआ है, हाय शैतान भी पीछे पड़ा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। हदीस पाक के राज़ी इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसादिकुम व ला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई ए ज़मा उम्मतियानो बेशक अल्लाह देता सु जिस्मुनो तनो गोरी, अल्लाह देता सु सूरतुनो तनो गोरी च दा खुला डेर दे दा खुला न दे दा पख्तून दे दा पख्तून न दे ना ना। फरमाई वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, अल्लाह देता सु ज़ुलुनो ता गोरी स्ता सु ज़ुलुना संगीत। माइज़त मंदो, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाई हदीस पाक ना मालूम शुआ च ज़ड़ द रब्बुल आलमीन द नज़र मकाम दे। अल्लाह द बंदगान ज़ुलुनो ता गोरी च बंदा जमा पजड़ के साथी। हदीस शरीफ के राज़ी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई यो सड़ी बा पौरस द महशर द नेको यो घर वद्रवलेश पेगे के बा हज वी, पेगे के बा उम्र वी, पेगे के बा ज़कात वी, पेगे के बा सदक़ात वी, पेगे के बा ढेर चीज़ों वी। दे बो वही यार बा दा द चा दी पे ए जमा बंदा दा खुदस्ता दी अब यार बा दा जमा संगी दी प दे के खुमा यौ अमल हम न दे कड़ा। अल्लाह रब्बे करीम बोर्ता फरमाई ता न दे कड़ा खो ए जमा बंदा जो खुद बंदगान ज़ुलुनो ता गोरमा स्ताल नेत स्ताल ज़ड़ना दा नेत कड़ा च ज़बा हज कौम ज़बा उम्र कौम ज़बा सदक़ात कौम ज़बा खैरातुना कौम ज़बा दा कार कौम अगर चता ता मोकमा दर न कड़ला खो ए जमा बंदल ज़ड़ना दे नेत कड़ा दिल वजह नमाता ता अजर पतर अता कड़ला सश है लज़ड़ना नेत। नुमा इज़्ज़त मंदो कदर मंदो राशे नन अफसोस खबर दे चमुंग मुसलमान वल्लाह ते दुनिया खंदुनो दे मोहब्बतुनो मुंग घर का उबर को गर्जवलू हर सड़ा दे दुनिया पर मोहब्बत के डूब शवे।